الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. دا سورة آل عمران آیات نمبر 165 او فارن نمبر 7 اور رکوع نمبر 1 آیات کریمه کې د علماء مفسرون د وینا مطابق کله چې د احد معرکه وشوه نه کې ظاهري سنا شکست مسلمانانو ته ملو شو نو منافقان وی وإذا څنګه پیغمبر دی دا خو الله کریم امت د فارس را لګلو احسانو لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا الله کریم قرآن کریم کې فرمایي چې پیغمبر علیه السلام امت د فارس لوی احسان دی نه دې منافقان وی دا څنګه احسان دی وای د پیغمبر په موجودګۍ کې او داغه په وجود کې او داغه په موجودګۍ کې مسلمانانو ته ډېر غټ تکلیف ورسېد دا څنګه پیغمبر دی حالانکه وای دا خو الله د امت د فرړلو احسان رحمت او ډېر شخصیت را لګیلی دی نو فتح ولګی دا چې د پیغمبر دا پیغمبري دا کومې خبرې تلې چې دی نه وای دا ټیک نه دي منافقانو دا اعتراض وکړ د آیات کریمه کې د جواب الله ذکر کوي هغه جواب دا چې تاسو ته احد کې سناس تکلیف نقصان ورسېدو نو خپه کېږئ مو یې خو ګوره تاسو هم بدر کې غمه ګزار چلولو تاسو ته سنگل تکلیف ملو شو تاسو هغې له څه ورکړو ډبل هغې له څه ورکړو ډبل شا پېژنئ تاسو هغې ته ډبل تکلیف رسولو تاسو ته سنگل نو ولې خپه کېږئ دویمه دا ده چې دا کوم تکلیف نقصان څه نه تاسو ته ورسېدو دا ستاسو عمل د وجې نه څه د وجې نه عمل د وجې نه احد کې نبی کریم محمد ربی صلی الله علیه وسلم کسان مقرر کړل او هغه بیا راکوشو دا څه د وجې نه دا د خپل عمل د وجې پیغمبر علیه السلام احسان د امت د فرادي او الله کریم رحمت را لېږلی په دې کې شک نشته نه بس دی چې دی نو ښه ښکلی جواب ورکړو نه دا ذکر کوو تاسو اولما اصابتکم مصیبه اولما آیا هر کله اصابتکم چې رسېدلی تاسو ته مصیبت تکلیف پریشانی او مصیبت غم نه چې کله تاسو ته مصیبت ورسېده نه تاسو اجزعتم وفزعتم علما وایي د لما جواب پټ دی چې کله تاسو ته تکلیف مصیبت ورسېد تاسو جزع فزع فریاد شروع نه خپه کېږئ نو ولې ځکه قد یقینا اصابتم رسول تاسو د کافرانو ته مثل هدو چند هغې تاسو هغې له ډبل سپېړه ورکړه چې هغې یو سپېړه درکړه څه جوړه
جنگ کې کېږي څه مړي جنگ کې خلک مټایان تقسیموي نه همدغه ترتیب دی لقد اصابتم مثلیها تاسو غیله دوچن گزار ورکړو څنګه دوچنو او یا کسان تینا گیر کړو ژوندي او 70 ول مردار کړو صحیح دی او یا ته گیر کړو او 70 ولا مړ کړو او د مسلمانانو بدر کې او یا کسان څه شو شهیدان شوی دوچن شو کنه تاسو غیله دوچن گزار ورکړو نه کې هغه خام گزار درکنه څه چلو شو صحیح دی کنه او دویم جواب دا چې دا ستاسو د عمل د وجه نه دا کار تاسو سره شو که تاسو را خوشي وي نه نو هغه تاسو ته هیڅ نشو ویلی تاسو پیغمبر علیه السلام د خبرې چې دینو پورا پاسداري ونکړه نسه نسه گزار بیا خامخا رسېږي نه ځکه د غټو خلکو ورکوټې کار ډېر غټي صحیح دی قلتم ویلیو تاسو ان هذا دا کم زینا یعنی دا مصیبت د کم زینا راغی تاسو ویل چې دا مصیبت د کم زینا ځکه چې مسلمانانو سره الله د فتح د نصرت وعده کړی و نه تاسو ویل چې د مصیبت پکې د کم زینا راغی الله کریم مسلمانانو سره څه وعده کړی ده د فتح د نصرت نو قلتم ویلیو تاسو ان هذا دا مصیبت د کم زینا راغی الله هم ته ویل چې تعالی مثبت حاضر کوما اوس په کې سره راغی اوس په کې مصیبت راغی نه جواب قلت ورتو وای نبی علیہ الصلوۃ والسلام هو من عند انفسکم دا تاسو د نفسونو د وجنه دا کار شو څه وکنه دا یو پښو هغه زرګر دکان د نشه و زرګر د لوار او هغه کې چرته سوان پروت و دا ورغله په هغه اخته شوی ده نر لور و چې جبه په واره هغه ولا جبه کټ کړي سوان نه دی وی د اسوان سم کول تر سکون دی هغه د خپل جبه سخ وړه وینې سټله ناغه دا په لګیا و ان تر دې چې خپل جبه سکړه ختم کړه ایو اندا چې صحیح ده خپل جبه سکړه په 38 لګوله نه چې دا کله په هغې باندې مړه شوه نه هغې نه وروسته څه شوه مړه شوه نه اله پوه شوه چې کله خاموش شو نه بیا ورته پته ولګه بیا 11 12 13 نه هغې ته مصیبت د څه د وجې نه رسېدلی و د خپل ځان د وجې نه وایي ماما دا چا وایي دا په خپله هغې ګیله مه کوه د بل اوس ورپسې ازغله بلبله نو قلت ورتو نبی علیہ الصلوۃ والسلام هو دا مصیبت تکلیف چو من عند انفسکم دا ستاسو د وجنو ستاسو د نفسونو د وجنو که تاسو نه ورا کو شوی د اغه زینا تکلیف نه ورسېدلې تکلیف نه ورسېدلې نو دا سنا خامخا چې دینو خبرونه منل شي دا مشر خبرونه منل شي دا بیا لکه شکست نو بیا فتح وا او بل د مفسرین وایي چې د بدر چې کله بدر جنگ وشو نو هغه کې چې کوم کسان دی گرفتار کړو نه دوی بیا دغه نه فدیه واغسته کسان ورته څه کړل پرې خوسته الله کریم ته خبره خو نه و دا ان شاء الله تفصیلی واقعه کې خیر خپل ځای کې ان شاء الله بیان خپل ترتیب سره نو امیر المؤمنین د عمر پر رضوان رضی الله تعالی عنه هغه اې د الله پیغمبر وای ما ته خپل رشتہ داران پرېږده چې کم کافران دي او بدر ته راغلي دي او زموږ وستا خلاف جنگيږي ما ته خپل پرېږده زموږ چې دا کم مرګي ته خپل پرېږده وته چې دا سرونه ته نسکی اخوا کی ګنده بوټي دي او دا ګنده بوټي نو اوسه کسه کې پاکه ابو بکر صدیق په پیسې وته نوال پاغه بسله حواله مو مضبوط شو اجم کې دي شو مسلمانان شي لیکن الله کریم ته عمر فیصله سوا رضی الله تعالی عنه بهر حال بیا خبر راغی الله کریم ورته فرمایل چې ټیک تا صحیح ده او آینده که جنگ وشو د احد جنگ بکیه کې وستا سره 70 کسان سکی
شهیدان دي. هماغه شانتي وشوه بیا په احد کې 70 کسان څه شو دي شهیدان شو. هغه کې چې نو 4 مهاجرینو او نور 66 چې د انصارو دا کسان چې بیا شهادت جامع نه وشو وینه قیمتي کړه لاړل دنیا نه آخرت ته ورسېدل او چې دی نو ځانونو خپلو ځانونو نذرانې پیش کړه د الله دین دپاره. ماشاءالله دا ذکر کوي. قلت ورته نبی علیه الصلاة والسلام هو من عند انفسکم هو دا تکلیف و مصیبت چې رسېدلی تاسو ته دا ستاسو د وجې نه من عند انفسکم دا ستاسو ځانونو د وجې نه ستاسو د نفسونو د وجې نه. او بله دا چې ولې الله کریم په دې قادر نه چې دې عذاب ورکړی دی نه ان الله علی کل شیء قدیر الله په دې قادر دی خو دا څه چې شوي دا ستاسو د وجې نه شوي دي نه خامخا بیا خو بس نه څه که نه ان الله یقینا الله جل جلاله على كل شيء قدير ان الله قدير على كل شيء ديته وي حسر فان الله قدير معنا دا چې الله قدرت لرونکی په هر شي باندې او دا ان الله على كل شيء قدير معنا چې الله کریم یقینا بالکل دې کې شک نشته خامخا او ضرور به ضرور په هر شي باندې قادر دی. خبره کې فرق راځي که ډېر فرق پکې راځي. وبروړه ښه دسته کې وبروړه فورن نه مخکې دسته کې وبروړه د فورن نه مخکې چې شیطان به ځان خبرېږي چې تا بوره رسول سیده که نه مخکې به د خلک وایي چې زه دا لاړې توکم چې دا وچېږي چې ته مخکې د هغې نه راغلی نه خبره کې فرق شته. ان الله یقینا الله جل جلاله على كل شيء په هر څه باندې قادر قدرت لرونکی دی. هر څه ورته د هر څه ورته علم دی په هر څه باندې قادر دی او مختار کل دی او یو څیز هم ترې نه خوا کېږي او نه ترې نه خوا کېدی شي خو دا څه چې تاسو سره وشو نه دا دی که ستاسو د عمل څه نه څه مداخلت ولکه الله کریم چې په چا باندې ظلم او بل د هغې مینې قیمتي کړی. حمزه رضی الله تعالی عنه سره به اندامونه بصیر را روان به یا الله ستا په لاره کې د پیغمبر علیه السلام په ملګرتیا کې زما د اندامونه ټوټې ټوټې شوي غټه خبره ده دا وړه خبره نه ده. او بیا د نبي کریم محمد عربي تره او هو اسد الله و اسد رسوله وی دا د الله زمری او د الله د پیغمبر زمری شیرو حمزه رضی الله تعالی عنه ډېر لوی خلک دنیا لړل تللی. بیا ورته ګورئ اولما اصابتکم مصیبه اولما هر کله اصابتکم چې ورسېده تاسو ته مصیبتون څه تکلیف مصیبت غم پریشانی نه خفه کېږئ مو او تاسو فریاد وکړو الله جل جلاله ته نه خفه کېږئ مو ځکه قد یقینا اصابتم رسول تاسو دغه کافرانو ته مثلیها دوچند د عذاب د دې تکلیف پریشانی مصیبت چې کوم تاسو ته رسېدلو د دې دوچند تاسو هغې له ورکړی دی نور څه کې قلتم ویلو تاسو انها دا مصیبت د کوم ځای نه راغی ځکه چې الله موږ سره څه وعده کړې ده د فتح. قلت ورته وی نبي علیه الصلاة والسلام هو من عند انفسکم دا ستاسو د وجې نه او دا ستاسو د نفسونو د وجې نه. ان الله على كل شيء قدير ان الله بشک الله جل مجده على كل شيء په هر څه باندې قادر قدرت لرونکی دی. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد. یا الله زمونږ یا الله کړي ګناه الله انده کوم تر نو سات الله مونږ د رب شیطان شرارت نو سات رب کائنات مونږ سره مشران دي کشران نوجوانان الله دې د جن کې مال حال کې برکت نه واچي زندگی دراز فراخه کې څومره مسلمانان ورونه په دنیا کې دي او څه قسم پریشانو کې د الله د پاک کلام په خاطر د پریشانو نه لو باسي ټول باندې خپل رحم او کرم وکړي. ډېر مسافرونه د دنیا په مختلف ملکونو کې دي مسافر دي مسلمانان دي څومره مسافر چې دعا ورته وکړي چې الله کریم د هغې مخې کولو کړي بعضې ملګري رابطه کې نه دعا ورته ټول وکړي چې الله کریم د هغې مخې کولو کړي د هغې الله امداد وفرمایي الله نصرت یې وکړي یا الله هغې سره خپل تعاون امداد الله وفرمایي مسافر الله ته ناصر مددگار شي.
سره زموږ د تمام امت مسلمه الله زموږ نه راضي زموږ د ټولو الله محافظ شي. ملک پاکستان باندې الله خصوصي رحم وکړي. څومره اسلامي ملکونه الله ټول حفاظت وفرمایي. ترکی والا مسلمانانو ته دعا وکړي چې الله کریم د حفاظت وکړي او الله کریم هغې سره نصرت او امداد وکړي. الله د هغې ناصر شي، الله محافظ شي، الله کم کوتاهۍ ترې شوي دي سره زمونږ ورته الله هغه معاف کړي. موږ کې هم ډېره کوتاهۍ دي ربه، موږ داسې قسم آفتونو نه مصیبتونو نه الله وساتې او الله هغې له صبر ورکړي او چې کوم د هغې افراد شهیدان شوي دي الله د هغې درجات بلند کړي او اعلی شهدا په فهرست کې الله د هغې نومونه راولي. د هغې کم وروڼه بایګان پاتې شوي دي پسماندهګان الله هغې له صبر جمیل ورکړي، هغې له الله په زړونو باندې صبر پټی ولګي او الله نور څومره اسلامي ملکونه دي الله هغې ته خیر کړي، الله ټوله حفاظت وفرمایي، الله زموږ نه راضي شي، دا ټولو اخره خاتمه په ایمان کې. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله وصحبه.